د اسلام چې په دې ملک هر حکومت مچاو کړي ضیاء الحق صاحب لس کالا دا ډونګ مچاو کړو. اوس ماته د دنیا د هر ګوټ نه خطونه او ټلیفونونه کیږي چې تا خوب لیدلې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی جخت ضیاء الحق ناس لیدلې. تاسو به ما اوریدلی عزیزانو، که زه خوب وګورم او زه ضیاء الحق صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې ناس تو ګورم او ما ته پیغمبر وایي چې تا د متعلق سویلی بد دی ویلی دي، نو زما په اومه پیړۍ د نالتی چې زبا په ټول پاکستان کې جلسې کوم او د ضیاء الحق خلاف مې چې سویلی دا غینه به توبه وباس. خبره نو عزیزانو عرض مې داو چې دا قسمه لکۍ دي ته ما پورې تړاو زه تا پورې تړاو ته ما پورې تړاو زه تا پورې تړا. یو شرمېدل ملک دی، شرمېدل چې الله دې نن د ځمکې په سر داسې شرمېدل ملک چاته نه ښیي لکه نن چې پاکستان شرمېدل ملک. تاسو ولیدل په 3 ورځې کې الیکشن وشو، په 4مه ورځ انتخاب د وزیر اعظم وشو او په 5مه ورځ حلف اوچت کو او راجیو ګاندھی ټولو نه مخکې لاس ورکو مبارکي ولا ملک دیته ورشه ته په ټول ملک کې وګور. په 84 کې زه دلی ته تللی ما دا ټول بزرگان وو په ټول ملک کې با د بل ملک موټر نه ګوره، د بل ملک دوی به نه ګوره، د بل ملک کپڑا به نه ګوره، د بل ملک یو میخ به نه ګوره. خود کفیل دې ملک ته نن ستا ملک بیا داسې بغیرت ملک چې هغه د امریکې بنینونه خیراتي راولیږي دا حرامیانې په 100 روپۍ خرڅ. واو دا زما غاړه کې بنین دی، دا ما داسې روچت کو کباړ کې چې روچت مې کو نو دا کباړ والا نه دي اوهو چې دا کم په پختی ګډي چې داسې مې روچت کو مالدا په سو ده ما ته وایي چې دا خو جی په 300 پندونو کې دا یو دانه خطرې ویم خندل. ما وی چې خط په سو ده وی جی دا ډېرو پیسو ده خو طالبه په 1.5 روپۍ ده دا 300 ځای سوړم ده. ما ورته وی چې الکه دا د غټي باډې بنینونه ډېر کم لګي او دا بنه خرڅيږي مال راکه ماته جی مال ورته وی چې 300 پندونو کې دا یو دانه خطر مړه چراو مینی وراونی ما دا درته پریوته پسو نو ډکه مې راواغستو داسې په سر مې ورته کې ول د دې څه مطلب مالتا د خدای د ډېر ډکی پشان اوچ چې دا دانه تا ته پسو پریوته ویلې یره و چوامه مخ په شل کې براته پریوته مالدا 1.5 روپۍ والا لس ګټه والا کور دې د میردین جمعات شم دومره ګټه خو کوا کنه چې چرته غریب سړی اغسته خوشي نو 1.5 مې ورکړی هغه یو ورته وی دا بیجیګر مولا دې کور دې وران شپو کیسټو کې بدر پسې راشي بازار 1.5 واغسته دا بنین ما نو نن ادبار ملک کونو چې کوم خیرات زړې کپڑے را لیږي اغم پاکستان په مونږ په 1.5 روپۍ خرڅ. عزیزانو عرض کوم دا ستا ملک دی، دې زینا موټر لار شي باړې تا یا جمرود کروڑونه روپۍ سالانه خرڅ ته په یو ایجنسی. ستا موټر لاړو تختې دو، ستا زویو تختې دو، ستا رورو تختې دو، تا پولیټیکل ایجنټ ته وایي چې زما سړی غوا شوی دی په دې غر کې ناست دی، هغه درته وایي چې بچیا مشرانو سره خبره وکړه ته به ځې دا غځې داګیرې سپینګیري وای ما داسې ګیرې خو په واښو په پټو کې واښه هم ډېر ولاړ دا ګیرې دي که دا ډیلې دي هغه در سره بیا فیصله کوي د پاوبان دی او د پاوکم نو بیا به 2 لک روپۍ ورکړي نو خپل سړی به راولي یا به 80,000 1 لاک ورکړي
نو بیا بخپل موټر راولي نو چې زدا سودا دا غزه خلق سره کوم نو ستاد پولیټیکل حکام ضرورت سره چې تا په ایجنسی کې کینولې دي او کروڑونه روپے خرچه نه پېبا تاسو خیال را ستا ضرورت په دې صوبه 15 وزیران 15 1 کروڑ 15 لک روپے د میاشتې په دې وزیرانو خرچ اوس بل څه شته نه چې وزیر ولا جوړ ځکه چې د چواړیانو وزیرم جوړ شو د سرومروم جوړ شو عربلاو شو ټیپر او د مولو وزیرم جوړ شو اوس بل څه شته نو چا څه شي نشتا هغه د پاره یو پروګرام راوېستو پیپل ورکس پروګرام بیا د پیپل ورکس پروګرام ایڈمنسټریټران څوک پیپل والا چاله چې وزارت نصیب شوه نه ده هغه د پیپل ورکس پروګرام ایڈمنسټریټر ولګولو چې ته په دې چل موړ شه بیا هغه ټیکی چاله ورکړي نو صاحب زمون په بالا مړای کې فوټپاتونه جوړیږي 1 کروڑ نه پاس ټیکا ده نو فوټپات لاغه سر ته نه را رسیدلې چې دا رستو سایډ وران بیا ادیرو ته دیوالونه شروع کړي او په هغه ادیره باندې بیا بورډ لګای پیپل ورکس پروګرام سید یعقوب شاه دې کا ایوب شاه دې زمون منبر تاسو خدای ورکه تاسو مغنی چې پرون د بټو پروټي کپڑے مکان ناره دوکشوي وای او د لوري په همارا عظمت غربت کا خاتمه ناره باندې توکش وای او وټم ولا ورکړ نو خدای و شرمولې کنه خدای و شرمولې خدای رانی ولي زمونږ د جمعیت ته دای مشر په خدای مې دې قسم ورته ویلي چې کوم دا وې چې د جمعیت حکومت راشي د ملک بسره مانش او شنه باغونه بش او ملک بټول ټیپر او پلانې بش نه کزاوم چې زما حکومت راشي زبدا حکم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای داوا ده زما په خبرو پوهیږي زبدا حکم زبر روټي کپڑا مکان درکم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای داوا وا انجام یې څه شي لوري وې چې زبا غربت لري کوم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای داوا ده دغه ورپسې نختی دي تماشا کوي چې څه بلابتي جوړي تاسو خیال راغی دا د خدای داوا والکا قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکول خود خدای اختیار دی هغه چاته چې رضا وي دا بنی آدم ورکي کینا بنی آدم ورکي کدا د خدای کار یو منبر به زمونږ دا نه وای زمونږ پالیسی هیڅ نه دا سیوا ده دینا چې په دې پاکستان کې به ترغه پارام نکینو چې تر څو پورې د دې ملک قانون قران کړي اوس مال چا چټ راکو ما خیال دی جماعت اسلامی والا وای تا په دې جلسه کې ویلیو چې ضیاءالحق چې اسلام نه راولي نو دا منبران دي استعفاء ورکی نو چې اوس دا تاسو منبران دي استعفاء ورکی کړه نو زمون منبر به استعفاء ځکه نه ورکی ترغه پورې چې تر څو دا خزه د لته نه نیولې نه او راغورځولې زمون منبران ترغه پورې بغاګ نه کوم چې تر څو دا خزه را پرزولې نه او که په پرزولو کې ناکام شو بیا به وایم چې اوس پرې دی او استعفاء ورکړي زما په دې خبره پوهیږئ تاسو د ضیاءالحق پس خورده خوړې تاسو د ضیاءالحق تالی سټل تاسو نن په فضل الرحمن جواب الزام لګوي چې بنظیر سره ملاقات کړي دي تاسو دوه مشرانو زما په مخ کې په سیالي رسټ هاوس کې خزه سره درې میاشتې په یو تالی روټای کړل دا دا اورېدو خبرې نه کوم زما سیالي رسټ هاوس کې د قومي اتحاد او د بټو سیمنس کې زه
دو میاشتې الچی وما او هم به په سیالي رسټ هاوس کې تراشه که میا طفیل او پروفیسر غفور په یو تالیق ښځې سره روټۍ نه خوړلي نو ما نه دا ګیره کړه. بیا کوم قوم چې ښځه مشره کړه لعنت پاده قوم. دا چا مشره؟ زما کور کې ټلویزیون نشته الحمدلله. تاسو د مردان نم یو خط ماته راغلی چې مونږ اورېدلي دي چې تا کره ټي وي دی او تا کره وي سي آر دی او تا کره پلانې دی او تا کره پلانې دی. زه لعنت په هغه چا لېږم چې د چا کور کې ټي وي او لعنت په هغه قوم، لعنت په هغه قوم په اومې پېړۍ چې د چا ژوند او خوراک وي سي آر وي. لعنت په هغه بازار چې کوم بازار کې د وي سي آرونو دکان. لعنت په هغه مالک مکان، هغه مالک مکان دی خدای کور لوټي لوټي کی چې چا وي سي آر والا ول دکان ورکړي. ما کړه نشته. خو 9:40 باندې د اسمبلی پروګرام چې و نو زه د خپل گاونډي کور ته لاړم. مال چې وخوی ګورو چې زمونږ د حضرت پکې څه کوي. آفرین په هغه مفتی محمود چې دا یې راوړی په دې عمر کې په مولا دنیا کې به په پاکستان کې داسې پیدا کړي. عزیزان بیا د ضیاءالحق تالی 60 پسې لګېدلي. مال والله کم پرېږدم. ستاسو د مولانا فضل الرحمن اختلاف په څه دی؟ په څه اختلاف دی؟ پوله شریکه ده، پټی شریک دی، جایگیر شریک دی، څه شریک دی؟ فضل الرحمن غوندې غیرتي سر په پاکستان کې پیدا کړي ټولو نه مخکې به زه توبه وباسم. هلکه څوک د چا پروا دې نه لري چې ټیکټ به راکړي منبر بشم. خدای دې منبران ووایي. ټیک ده؟ منبر بشم، وزیر بشم. د شیخ چلی تصور دی زه وزیر کېږم هم نه. ستاسو د دې کلي جرنیل صاحب په دې ارمان جرنیلی نه لاړو چې بجلیګر ملا مې په وزارت خسي نه کړ. خیال هم راغی جي زه دا کار نه کوم، نه منبر کېږم نه وزیر کېږم. خدای د پاره مې مفتی محمود ته لاس ورکړی او هغه لاس به مې زوی سره او د زوی نه وروسته مې د مفتی محمود د کوڅې سپي سره به تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا چې اختلاف په څه دی؟ داسې سر پیدا کوي مونږ به وایو چې هلکه ته دې خوښه دا مشره. مونږ هغه خلقو سره فضل الرحمن سم کو چې د یو خوار جماعت امام ته نن شپږ پیجارو ولاړ چې د چا کور نن په 1 کروڑ روپۍ جوړ شوی. 1 کروڑ روپۍ باندې د چا کور جوړي، د چا بینک بیلنس 3-4 کروڑ روپۍ وي. خیال راغی جی هغه ته وایو چې ته پاک او فضل الرحمن کچی دی. زه خو هر څه برداشت کولی شم، که زناکار وي، که شرابي وي، که غل وي، که ډاکو وي، مړه چې هر ګندي خیر دی. خو چې دولت ته ایمان ټینګ نه زما دې په خدای قسمی چې مولا خو مولا دی چې د قبر نه ولی را پاسې چې وې نه منه چې دولت ته ټینګ نه وزیر راولي دا جی خورخ له طالبان وګت کی نه حل دي دا نو وزیر ولا 15 لک ورکی. وزیر نه په تپوس کوم که وخت راغی چې خان بادر خان دا د پاکستان خزانه ستا د پلار جایګیرو چې تا یو مولا له خو 15 لک ورکړي او 10,000 مولیان د لوګي مړ کېدا غیله دی نه ور. تاسو خیال راغی والله که دوی زه پرېږدم دغه عبدالباقي مولا به هم نه پرېږدم. د ټول مولیان خسیان کړي دي پرېږدم به نه. خو که زور او قوت په لاس کې راغی خو چرته چې دا قومي مړه به شو خو داسې زور به لاس کې را نشي چې په دې روډ باندې دې ته وایي مردان روډ که بینک روډ ورته وایي په دې روډ باندې م یو لسته سنډاګان ځوړندي د مردان دا غاټ غاټ
हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन जमालत वो मरले टुकड़ा निष्ठा च जप के सर दन नकम और तद सर गुण जीरो मालिके जुआन ने कई सर लान दे अपने पास वल्लाह कदे तरह के प्रेदम चिदा वखिद पावा के मारगानो पड़ली नहीं कजमा मुताल्लिक वाई च दे राशि जमा पे खबर के बैंक मगोरई जमा कोर मगोरई जमा निजाम जिंदगी मगोरई टाल मर्दान त इजाजत ते चराशई जमा द ज्वन ताकी को कई ब पाकिस्तान हुकूमत पर 42 काल के 42 अनीम बिजलीगर मुलाला वरकड़ी नमा बद खोर और द मोर बाड़े पड़े ब्याद दिल बेगैरत मां पर सलवेह काल के सलवेह मिनट हम द पाकिस्तान हुकूमत मन लेने दे कईयों करोड़ जले मौलाना फजल रहमान द सिमले मिंबरी द हुकूमत बतरागे न मनम चित्रसो पूरे द मल कानून कुरान शवेनी जमा द ज्वन रिकॉर्ड उगोरे पदे शल काल के बदा साबित न कई कि बिजलीगर मुला चा द वजीर पर दफ्तर की लीदले द वजीर पर फंक्शन की लीदले वजीर बराता तकरीर के यानी उलमा बनास्ती वजीर पर तकरीर तो देखे ला पर तुकता उगो यानी दे बच्चों हुई तकरीर को बच्चे कौन दे ब्या हुई ब्या मुलियान बोरता वलाड़ी और तो गुलूनो घंटी बेलास की निवली और से मिनिस्टर से तो गुलूनो पगा रखे जुबला द देवजना गैरत पैदा कई ईमान पैदा कई संगम चिदाद ईमान टोटा सकाले द कौमी सिमले मिंबर करेदा वक्त रा रवान दे इंशाअल्लाह चिता सुना बदा तवक्कुई जमा चिट्टोल मर्दान बजमियती खानान और नवाबान खुंडेरो कट द बड़े खेटे फरसे मुआवरे दे दादोगे खेटे फरसिन पकी ब्यावरे यो मुफ्ती महमूद लस में आश्ती चीफ मिनिस्टर शेरो लस में आश्ती पर लस में आश्ती की राशि पर सेक्रेटरीट के दागर रिकॉर्ड उगोरई चाहे कम कम इस्लाहात करी दी नो अकल बवर्ता हैरान शी चागत चकोल पदी सुबह के गुफ्त पुचावर तफरे न हो नाजीजान अर्ज में दादे चिद जमियत झंडे दाव गोरई टोले झंडे चे बारान की उशी पिकशी पदे चे बारान उशी ताजश वह पैमानदा झंडम चरता पिकली दलेदा टोले पिकशी औदा ताजई जका चे दादे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह झंडा रहा टाल दुकानों द जमियत झंडे कई टोल कोरू द जमियत झंडे कई